مسلمانانو نن چې کومه وظیفه ده د جمعې د ورځې خاص د جمعې د شپې خاص وظیفه ده. کوم انسان چې د جمعې په شپه باندې انشاءالله العزیز دا وظیفه وکړي الله جل شانه فضل او احسان سره به د انسان حاجات پوره کیږي، د انسان مقاصد به الله جل شانه اسانوي. محترم مسلمانانو د جمعې شپه ډیره بهترینه شپه ده په ورځو کې، او په ورځو کې د جمعې ورځ بهترینه ده او په شپو کې د جمعې شپه بهترینه شپه ده. نن د جمعې شپه ده انشاءالله او د زیارت ورځ ده، لهذا تاسو دا وظیفه انشاءالله د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو هغه ناممکنو ضروریاتو دپاره انشاءالله دا وظیفه خپله کوئ. الله جل شانه به ستاسو حاجات ولر پوره کړي. هغه رب محترم مسلمانانو ډېر محبت کوونکی رب دی. د خپل بنده سره خپله مور د خپل بچي سره څومره محبت کړي هر چاته معلومه ده، که نارینه دی او که زنانه دی، هغه خپل مور محبت ته معلوم دی. دا لږ محبت دا په زړه کې رب العالمین اچولی، هغه رب محترم چې د تمامې دنیا خالق او مالک دی. نو ما او تاسو سره الله جل شانه ډېر محبت کوي. قسم بالله دومره محبت په دنیا کې هیڅوک ته چا سره نه کوي څونه چې موږ سره خپل رب کوي. هغه رب چې هغه په عرش معلی باندې استوا دی، هغه ما او تاسو ویني، ما او تاسو ګوري، لهذا ما او تاسو هم د الله جل شانه د احکاماتو خیال وساتو، د منځونو خیال وساتو، د ذکر او د تلاوت وغیره خیال وساتو، او د خپلو نظرونو خیال وساتو او خپل ځان کنټرول کې کو، نو انشاءالله الله جل شانه به زما او ستاسو حاجات پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي یا پاکستان کې ژوند کوي یا افغانستان کې دی، الله جل شانه دې ورته اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. او ټولو مؤمنانو مسلمانانو کو افغانستان کې دی، پاکستان کې دی، بهر ملکونو کې دي، زمونږ ویډیو ګوري په مینه او شوق سره الله جل شانه دوی د زړه ارمانونه ستاسو پوره کړي، د زړه حاجات ته الله جل شانه ستاسو پوره کړي، او تمام حاجتونه ته الله جل شانه دې وظیفې سره ستاسو پوره کړي. محترمه زموږ مدرسه هم انشاءالله کولاویدو والا ده، موږ به تاسو ته انشاءالله ختمونه کوو، دعاګانې به راته کوو. هغه واړه واړه ګلان چې کوم زما سره سبق وي د ګناهونو نه پاک، هغوی په لاسو به زه تاسو ته انشاءالله دعا کوم، د هغوی په ژبه به زه تاسو ته دعا کوم انشاءالله العزیز. محترم مسلمانانو دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا وکئ، او حدیث شریف مبارک کې دا وظیفه راغلی مفهوم یې داسې دی چې د آیات مبارکه کې اسم اعظم دی. دا د قرآن یو وړوکی مختصر آیات دی او دی کې اسم اعظم دی. کم انسان چې محترم او دا وظیفه وکړي نو الله جل شانه به د انسان حاجات پوره کړي، او ډیره زیاته آسان اسم اعظم دی. لہذا چې د قرآن کې الله جل شانه ذکر کړی دی او بیا حدیث مبارک کې ورته اشاره شوې ده چې دا اسم اعظم دی، نو محترمو دی کې هیڅ شک نشته، دی کې هیڅ شبهات نشته. لہذا ما تاسو د خپلو حاجاتو دپاره وکړو. د دې طریقه کار دا دی محترم مسلمانانو چې بهترینه خبره ده چې د جمعې په شپې مبارکې شپې باندې انسان ښکلی اودس یا ردام وکړي، د هغې نه پس 2 رکاته صلات حاجت یا قضای حاجت مونځ وکړي، او لومبي رکات کې چې کم صورت ویلی شي، دویم کې هم چې کم تاسو له درځي صورت اخلاص، صورت فلق، هر صورت چې پکې تاسو وایي هغه پکې یو واري ووایئ. د هغې نه پس محترم مسلمانانو په خپل ځای باندې کښېنئ او د الله جل شانه څه صفات بیان کوي چې الله ته خالق ذاتي، ته سبحان الله ذاتي، ته الحمدلله ذاتي، ته لا اله الا الله ذاتي. الله تا سره هیڅوک شریک نشته، نه په جسم کې نه په طاقت کې. الله ته وحده لا شریک له ذات مالک الله او مالک الله. زه دا وظیفه نن کومه د صورت حاجت مونځ مې وکړه، الله زما دا وظیفه او دا دعا قبوله کړي. نو بیا به د هغې نه پس محترم مسلمانانو 21 کرة درود ابراهیمي ووایه، 21 کرة 21 مرتبه درود ابراهیمي به تاسو ووایئ. د هغې نه پس به 314 پیرې دا اسم اعظم ووایه. په سکرین به تاسو ته انشاءالله ښکاري هم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القیوم. بس دقه دی ها، الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا به تاسو 314 پیرې مخکې وروسته به ترې 21 مرتبه درود ابراهیمي کوم چې موږ مونځ کې وایو هغه به تاسو وایئ. د دې نه پس محترم مسلمانان چې کله دا وظیفه تاسو پوره کړئ نو تاسو به په سجده باندې پرېوځئ. ښه د سجده به مونځ نه صرف خالص داسې سجده به وکئ، په دغه سجده کې به
محترم مسلمانانو الله جل شانه ته خپل تندې او خپله پوزه دا په دې ځمکه باندې یا په مصله باندې یا په مسجد کې هر ځای کې چې تاسو دا نفل کوئ هغه به د تندې مږئ او کم از کم 10 منټه به په دغه سجده کې تاسو پراته یئ او خپل تندی به مږي او خپل الله جل شانه ته خپل عاجزي ښکاره کړي الله زه عاجز یم الله زه غریب یم الله زه پریشان حاله یم الله زه کمزور یم الله ته طاقتور یې الله زه هیڅ نه یم زما حقیقت نشته الله ستا حقیقت معلوم دی الله چې د تمامي دنیا بادشاه الله زما په دې حاجت باندې وس او طاقت نشته الله ستا زما په دې حاجت باندې وس او طاقت شته الله زه بیمار یم الله ته صحت ورکوونکی ربي الله زه نارینه اولاد نه لرم یا اولاد نه لرم ته اولاد ورکوونکی ربي الله زه قرضدار یم مالک الله ته قرضونو ادا کولو والا ربي دغه رنګې محترمو ستاسو چې کومه حاجت دی د هغې به نفي کوئ هغه به وایي الله زه نشم کولی او په دویم نمبر به الله تعالی ته عرض کوئ الله ته کولی شي الله ته په دې قدرت لري انشاءالله محترم مسلمانانو امید د خپل رب نه لرم انشاءالله العزیز چې دې وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو حاجات پوره کړي ستاسو بیماری مشکلات به الله جل شانه ختم کړي محترمو انشاءالله ما عاجز او ما ګناهګار ته هم دعاګانې کوئ چې الله جل شانه موږ ټول مؤمنان مسلمانانو مغفرت نصیب کړي الله تعالی زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي الله تعالی دې مو تاسو ته د دنیا او د آخرت عافیت راکړي او د عافیت دعا پکې خامخا غواړئ وی الله د دنیا او د آخرت خیرونه راکړي الله د دنیا او د آخرت د شرونو مصیبتونو تکلیفونو هم وساتلی کې انشاءالله العزیز محترمو الله جل شانه هم خوشحاله ساته آباد هم ساته الله تعالی مو دې وظیفې سره تمام حاجتونه پوره کړه تمامي مسلې او پریشانۍ د الله جل شانه ستاسو ختم کړي انشاءالله ما ته هم دعاګانې کوئ زه تاسو ته دعاګانې کوم جزاک الله خیر احسن الجزا في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته